زموږ د دې کلي سیمزی یو حاجي صاحب ماته مجلس کوي چې په کوټه کې خو د ګیس متعلق یو داسې قیامت وو چې کله حکومتي ګیس غایب شو نو په مسلمانانو کې پښتنو دکاندارانو پنجابیانو نه سندیانو نه بلوچستانو نه خاص پښتنو دکاندارانو د ګیس کیلو په 950 یا په 900 روپیو ورکوي او د تنور والا بیا یو کوشنۍ ډوډۍ په 500 روپیو ورکوله یعنی چې د دې نورو مسلمانانو د مجبورۍ څخه ناجایزه فائدہ اخیستل خیر خدای جو ماته ویل چې دلته په نوې کلی کې بیا یو عیسائی وو چې هغه د ګیس کیلو صرف په 210 روپیو ورکوي نو یو ملاوي ودته ویل شرمان چې ایمان دې قبول کړي وای ایمان دې راوړی وای او اسلام دې قبول کړي وای نو ډېر ښه خبره بوي وای دا ورته ویل چې اسلام خدای نور مسلمانانو دې قبول کړي دي ستا پښتنو دکاندارانو هغه دې قبول کړي دي نو هغه کومه فائدہ کوله دغه خو دې دومره ظالمان دي دومره ظلم کوي چې وتاسو مسلمانانو ته وتاسو پښتنو ته ګیس په 950 او په 900 روپۍ درکې نو چې زه اسلام قبول کوم خو زه هم دغه رقم شي سم دا څونه د افسوس خبره ده چې نن عیسائی د اسلام څخه بیزار دي نن کافر د اسلام څخه بیزار دي او نن شیعه د اسلام څخه بیزار دي زموږ د مسلمانۍ د وجې یعنی کافر او شیعه او عیسائی داسې نور کفارو بنون د مسلمانۍ څخه ښه اثر اخستي یعنی چې د مسلمان و اسلام ته قتل نو به ښه اثر جن اخستي چې اسلام یې قبلوي خدا بد مرغ نن مسلمان په خپل اسلام کې دومره تبا دی چې کافر او عیسائی د اسلام څخه بیزار دي العیاذ بالله لہذا بس الله تعالی ته بد افواس کوو چې یا الله ډبره مرا باندې وره او یا الله زموږ بدنونه ممسخه کوي یعنی چې د مرسخه خره یا بيزو یا خنزیران مرسه جوړي ورنه زما د رب په ذات قسم چې د خپل بد عملي په وجه باندې ورده دغه چې الله تعالی ډبره را باندې ووري خو الله تعالی د خپل رحمتونو را باندې نازل کړي الله تعالی د مرسته هدایت وکړي الله تعالی مې د خپل صراط مستقیم باندې روان کړي فراډ غلا کول دا په کاروبار کې دروغ ویل په کاروبار کې دوکه کول دا د مسلمان کار دی دا کافر کار نه کافر نه دا چې ډیر کارونه دي چې هغه کافر نه کوي مسلمان نه کوي دا به الله تعالی طرفه پر موږ باندې سره رحمتونه نازل لہذا دا خبره هم شپغه ور سره واوري چې کچیر زموږ دغه بد اعمال وو زموږ دغه دوکې دغه فراډونه وو او یا د منځو د جماعتو قضایان وي او د علماو دشمنی وي د علماو خبرې مې پر غوږونه یې شولې د علماو خبرې مې نه اورېدلې او د توبې و طرف ته مې هیڅ میلان نه وو د توبې و طرف ته نه راځي کېدلو الله او رسول دا غره کم ناراضه کوو دا غره کم په ناراضګي باندې پریږدو نو زما دې د رب په ذات قسم زما دې د خدای تعالی په ذات باندې قسم چې تر دې بلا هم زیات عذابونه راځي تر دې به زیات عذابونه را باندې نازلېږي چې بیا به نه د توبې مهلت او نه به یو طرف د قسم بالله ک بیا مخ وګرځي داسې عذابونه برازي داسې لابونه طوفانونه بارانونه کرونا وایرس دا چې دې د عذابونه که سبولې ما قسم په خدای چې په کتابو کې د الله تعالی عذابونه ذکر شوی دي چې دی ولا کبي هغه قوم سر پورته کړی دي کفر عاد راغلي دي کفر سمود راغلي دي کفر قوم لوط راغلي دي د نوح علیه السلام پر قوم باندې راغلي دي چې پر هغه قومو باندې کوم عذابونه راغلي دي ولا کبي معلوم شوی دي چې څو په کوم ځکه کې تر ځکه لاندې شول د خدای پاک بیا دغه رقم عذاب دی والله بالله کدي شپاره سره په یو طرف ته بیا مخ وګرځي چې الله تعالی د طرف عذاب را لې دا عذاب دی نه دا هم چې زیات بارونه بسوي دا عذاب نه دی عذابونه جلال کزمر دغه بد اعمالو نظم دې د رب په ذات قسم چې موږ به د دې زیات عذابونه راځي الله تعالی مې دې وساتي الله تعالی مې دې په خپل قدرت کامله سره وساتي